جنگ بدر ولسم روجه الله نن ولسم روجه د په دې ورځ باندې د اسلام یو عظیم جنگ چې هغې ته جنگ بدر وایي هغه شوی و. تاسو ته پته ده په دې کې د مسلمانانو تعداد څومره د کافرانو تعداد څومره او څه حساب کتاب واورئ ښه دا په څه وجه شوی و. د ابوسفیان یو قافله را روانه وه چونکې مشرکینو به په مدینه منوره کې نبي علیه السلام او صحابه به ډېر تنګول ضرر به یې ورکو. نو نبي اسلام خپلو ملګرو ته ووي الله راځئ چې لږې ویرو په دې لار باندې را روان دي. د شام نه د ابوسفیان قافله را روانه وه. نبي اسلام د خپلو ملګرو سره وروتو. ابوسفیان یې ته پته ولګېده چې مسلمانان را روان دي. هغوی زر یو کس په منډه منډه مکې مکرمې ته ولېږو او مشرکینو ته یې وویل چې ګورې شا به زر زم برابر کوي قافله هم ختمیږي چونکې دا قافله ډېره مالداره وه. د قریشو چې څومره مال و په دې کې زیات تر و. نو جناب هغوی زر کسان مشرکان نه دي دا زر کسان برابر شو ورسره سونه ورسره مختلف هتیار برابر په هر یو څیز سره مالامال. چې کله مسلمانانو ته پته ولګي نبي علیه السلام ته پته ولګي نبي اسلام فرمیل موږ به په شا کېږو نه. نو 313 کسان و الله خپل بخپې پکې سو. تاسو ته پته د ډانګي ورسره او 2 اسونه او ورسره الله اکبر کبیره. او دا د مدینې منورې جنوب سیټ ته بدر راځي په دغه میدان کې دا معرکه شوې ده. ښه چې کله دا آمنے سامنے شو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ډېر سوالونه الله جل شانه ته وکړه. ای الله دا یو موټی بر صحابه دي الله اکبر کو دا چرته ختم شو نو ستا د نوم اغستو به څوک نه. جناب جنگ شروع شو. 313 کسانو ته ګوره او د دوی سره یو څو تورې وي پشمار یو څو تورې وي ورسره او 2 سونه خانو ورسره الله اکبر کبیره او د زرو کسانو سره لاندې وځي. خو شاته سو ایمان مضبوطو ایمان. جناب جنگ چې کله ختم شو کافرانو ته ماته میلاو شوه او 14 صحابه به صرف شهیدان شوي دي او د هغوی 80 کسان مرداران کړه. عتبه شیبه ابو جهل دا ټول پکې او 80 کسان ورلونی ول الله اکبر کبیره. نبی علیہ الصلوۃ والسلام د قیدیانو سره ډېر په ښایسته انداز څه شو پیش راغلی. کم چې تعلیم یافته وو وایي ستاسو دا فدیه ده چې تاسو به 10 کسانو له څه ورکوئ تعلیم ورکوئ. او د تاریخ په اعتبار سره چې واچې 13 مارچ 624 عیسوي کې دا جنگ شوی دی. نو جناب جنگونه عموما مسلمانان دا د ایمان په زور باندې کړي ښه د تعداد په زور باندې نه. نو دا د اسلام لا ولنې جنگو چې په دې کې الله جل شانه مسلمانانو څه ورکړه فتح ورکړه.